مخته په 30 نمبر کې دا مو سره المعلل معلل حدیث شته شي د معلل له تعریف توضیح مصنف صاحب کوي دای چې ځکان سبب الطعن في الراوي هو الوهم چې کله پر راوي کې د طعن وجه شي وهم وي چې د سړي ته وهم کیږي فحديثه يسمى هو المعلل د سي حدیث ته به معلل نه لشي او هو السبب السادس دا شپږم سبب دی د شی د روایت مطعون کېدلو تعریفه لغة اسم مفعول من اعله اعل يعل اعلال دا دیغه اسم مفعول سیا جوړیږي به کذا فهو معل نبيون معل جوړ شي خلق معلل وهو القياس الصرفي المشهور دا مشهور قياس ته صرف ولا چې دا شیطان جوړول شي وهو اللغة الفصيح د فصيح لغة ولكن التعبير بالمعلل من أهل الحديث جاء على غير المشهور في اللغة هم محدثين حضرات خو ته دسنی چې معل هغه خو ته معلل نه اعل يعل اعلالا فهو معل امد يمد امدادا فهو ممد معلل دا محدثين حضرات د شته ذکر کوي غیر مشهوري طریقې باندې ومن المحدثين من عبر عنه زن محدثين ده شيء تعبير كده معلل حديثنا المعلول وهو ضعيف مرزول عند أهل العربية واللغة أهل عربية أهل نحو والصرف أهل لغت بالنسبة شيء تعبير كول دير ضعيف أو كمزوري معلول خو تنشيل معلل تو زيادنا زياد يا معل معلول خو بيدا مجرد تصيغه لاړه کنه المعلل باب تفعيل تسي یا باب افعال تا علل يعلل تعلیل معلل باب تفعیل تا بیاسی سیغا معل باب افعال نشو لمعلول مجرد نشو اصطلاحا هو الحديث الذي معلل اي حدیث تیلش اطلع فيه على علة باقی دیو علت پته ولګیږي اطلاع شي محدثین حضرات ته تقدح في صحته چې هغه وجه بیماری او علت د حدیث په صحت کې جرح وكي زخم لأرسي قدحا مع أن الظاهر السلامة منه سيدا دا چې د شینه به حدیث سالم وي روغ وي کله چې تشینه سالم نشي په دې به حدیث کمزوري ګرځي تعریف العله اوس د علت د تخیج د علت شتل شي حرف علت نه د مراد دي کی هي سبب غامز دا په حدیث کې و پټه وجوي یو پټ سبب وي خفي قادح في صحة الحديث چې حدیث ته شر سي نقصان رسي په ظاهره باندې هر سړی نشي معلوموله لکه زنه خو جواد زخم ورسیږي بدن تر سړی پیږي یو پټ پټ زخم یا بیماری په باندې ډاکټر پیږي چې ماهر وي فيؤخذ من تعريف العله دي علت تعريف نه دا خبر رخصتل شي چې هذا ان العله عند علماء الحديث لابد ان يتحقق فيها شرطان علماء حدیث په نسبت علت کې دوه شرطونه متحقق کېدل ضروری دي چې علت بده شانتي وي وهما هغه دی چې الغموز والخفاء چې د علت بخفي وي ظاهر بنوي نمبر 2 دا چې علت د سي چې القدح في صحه الحديث حدیث صحت ته نقصان ورسي که نقصان رسي نه علت نه هڅ نقصان به نشته فإن اختل واحد منهما کدي کې یو شرط ورکشي معنا دا چې حدیث ته قدح رسی خو علت ظاهر ده یا ظاهر نه ده یا وای چې چلو خفي ده خو قدح نه رسی جرح نه رسی بس بیا خبره ختم شوله مثلا کان تكون العله ظاهره یا علت ظاهر وي بیا سن شو خبره یا ظاهر نه خو غیر قادحه نقصان نه رسی بلا تسمى عند اذن عله اصطلاحا بدسي علت ته اصطلاحا ته علت نشي له لغتن ودل شي مخته چې کله کله دا علت لفظ ده دا په خپل معنی کې نه استعماليږي غیر اصطلاحي معنی د پر استعماليږي عام لغت کې استعماليږي قد تطلق العله کله کله علت اپلای کول شي له غیر معناها الاصطلاحي دي اصطلاحي معنی نسيوا په بل معنی باندې مختی چې انما ذکرت من تعریف العله چې کوم تعریف ما ذکر کو په الفقره السابقه مخک جملې کې هو المراد بالعله في اصطلاح المحدثين انا علت مراد چې محدثین حضرات مصطلح کړي د اصطلاح په تورې ګرځولې دي
لكن قد يطلقون العلة احيانا وکله کله دو علت لفظ استعمالي على اي طعن هر قسمه طعن شي موجه للحديث شي حديث ته متوجه وي حديث ته شي قد حرسي وان لم يكن هذا الطعن خفيا او قادحا اگر چې کله کله خفي نه یا قادحا نه خو بیا وته علت نه یي فمن نوع الاول اول قسم ته چې شي مثلا خفي نه التعليل بكذب الراوي چې حدیث کې علت راشي معلل وګرځول شي په شي باندې چې راوي کې کذب وي او غفلت یا غفلت کې وسوي حفظ یا حافظه یا عمر مضبوطه نه نه ذلك یا بل څه وجي حتى لقد سمى الترمذي رحمه الله النسخ علة امام الترمذي خو نسخ ته هم علت نه ویلي دي ومن نوع ثاني دویم قسم ته چې التعلیل لك تعلیل راشي په شی باندې به مخالفت لا تقدح في صحه الحديث چې مخالفت شته په حدیث کې خو حدیث ولا صحت ته نقصان نه رسي مثلا که ارسال ما وصله الثقه یو حدیث ته هغه ثقه روي وصل کړه د موصول ده خو بل کس چې ارسال ورکی وکي مرسلی وګرځي وبناء على ذلك فقد قال بعضهم فدي واجب نزن علماء ویل دي چې من حديث الصحيح صحیح حدیثونه کې زنه د حدیثونه شته چې وی صحیح خو بیا معلل وي ما هو صحيح معلل سره د صحیح معلل مزکه چې علت ورکی اصطلاحي نه وي ادوار شرطونه پاسه چې ذکر شابه کې موجود نه جلالته و دقته د معلل حدیث دقت او باریکی د تخای چې دا شانت حدیثونه باریک وي هر کس پنه رسیږي بلکې ماهرین حدیث د پیژندل شي و من يتمكن منه سود د قدرت لري شي معلومي کی معرفه علل الحديث من اجل علوم الحديث وادقها د حدیث علل معلومول او د پیژندل د په علوم د حدیث کې ډېر او چت علم دا او ډیر اهم علم دا او باریکم دا لانه يحتاج الى كشف العلل ځکه چې دي کې سړی ضرورت لري دي چې علت ښکارا کی الغامزه الخفيه التي لا تظهر هغه چې پټوي او چاته ډیر نه جوتیږي الا للجهابزه په علوم الحديث ها چې د دې علم حدیث کې شی ماهر وی جهبذ وی ایکسپرت وی خپوي کسفي غیب ملمول شي وانما يتمكن منه ويقوي على معرفته د شته حدیث بن قدرت مندل او ملمولي او د پیژن ګولي طاقت لرل د چا کوي اهل الحفظ والخبره والفهم الثاقب دا وکسانو کاروي شاغه حفظي اعتبار سره قوي وي تجربي اعتبار سره مضبوطي او خرشن ذهن لري او روشن فهم لري اهل الحفظ والخبره معنی اهل حل وبسط ولهذا لم يخض غماره الا القليل من الائمه ذکر ډیر کم علماء حدیث د معلل حدیث ولا گرداب ته داخل شي دیار سره د دې گرداب ته او د دې ولا باور ته نه داخليږي इसके باور में बहुत कम मुहद्दिसीन ने गौता लगाया है दाखिल हो चुके हैं का ابن المديني واحمد والبخاري وابي حاتم ودارقطني لکدا ماهر محدثین علما دي دو معلل حدیث متعلق بحث کوي خمختي چې لا اي اسناد يتطرق التعليل کم اسناد تسند د تعلیل ورزي لیار ول خپلي کون سی سند کی طرف تعلیل راستہ بناتی ہیں يتطرق التعلیل راستہ بناتی ہیں لار جوړی ځانته ال الاسناد الجامع شروط الصحه ظاهرا اغه سند ته چې هغه ظاهرا د صحت ول شرطونه ځان کی لري جامع وي راغونډ کړي وي لأن الحديث ضعيف لا يحتاج الى البحث عن علله زي حدیث ته خاصه ضرورت نشي چې په کې بحثونه کوي یا ورکه علل لټه خو په ظاهره بس ضعیف ته اکی نورې څه کمزوري لټای کمزوري خو په چا کې لټول شي مضبوط کس کې لټول شي چې کس دې کې څه کمزوري شته کنه شته کوم سړی مخکې نه ضعیف وي کمزوري اکی نورې څه کمزوري لټول شي اذ انه مردود لا يعمل به
چې ضعیف حدیثو کې ځنه داسې حدیثونه دي چې مردود وي عمل په نه کېږي قابل عمل نه وي خامختی چې بما یستعان علی ادراک العله پس شي سره د ادراک د علت معلومول شي کم د شیان دي ټولز دي اسباب دي چې هغه موږ استعمال کو استخدام کو هغه واجب ته علت ښکارا شي کہہ رہے کہ بما یستعان علی ادراک العلت علت معلوم کرنے کی لیکن اشیاء سے مدد لی جاتی ہیں یستعان علی ادراک العلت بامور کئی چیزوں سے اس میں مدد لی جاتی ہے منها ایک ہے کہ تفرد الراوی روی تفرد کړي کنه دای و وجش ولا نمبر 2 مخالفت غیره له چې بل کس د دې مخالفت کوي دین سوا قرائن اخرى نور د سی قرینه شته تنظم الى ما تقدم في الفقرتين چې کوم پس د فکرې تیر شي هغه سره ملويږي ټچ हो जाते हैं 1 2 3 هذه الامور تنبه العارف بهذا الفن الى وهم وقع من راوي الحديث لکه د دې فن کې څوک ماهر وي عارف وي پوهه کس وي هغه متنبه شي خیالي وشي د شي ته توجه وشي دی وهم ته چې د روي د حدیث نه واقع شوی تی حدیث ولا یو روي د کنه غنه وهم راغله واقع شولو په دې باندې عارف حدیث پیږي څنګه پیږي م بکشف ارسال فی حدیث چې دې ته ارسال ښکارا شي رواه موصول نه د حدیث کې چې موصول دي مرسل کړه ده پاتې ولګي واما بکشف وقف فی حدیث رواه مرفوعا چې حدیث مرفوع نقل کړه دا کې پاتې ولګي د چې دا موقوف ته واما بکشف ادخال حدیث فی حدیث نه او ته پاتې ولګي یو حدیث بلکې داخل کړه ادراج کړه ده او غیر ذلك من الاوهام نور د سی وهمونه کې دل شي لکه کله یو شی وځي کې د کې د ولی کنه زنه سړی پوی نشي بل ځکه پیټ کی یو ناټ ته یو پرزاده هغه یو سړی په بل ځای کې ناټ سره خاخه کړل خدای خي غلط ځای کې استعمال غ پوی نو شو د شیته حدیث کې زنه ځای کې ټکی روالی په بل ځای کې ور داخل کی بحيث يغلب على ظنه ذلك چې دی ګمان کې غالب ده شری دا پرزا په دې ځای کې پیټ کول پکار دی هغه ځکه نه وي اسی وسرخه کې د شه د زن الفاظ دې چې لکه دا دی ول دی وی دی بل ولا فيحكم بعدم صحه الحديث بس حکم لګي چې دا حدیث صحیح نه ده ما هو الطريق الى معرفه المعلل په جندل د نور څه طریقه شته کني شدي چې الطريق الى معرفته هو جمع طرق الحديث دې طریقه ده چې د حدیث ټول سندونه برجامه کې فکر سوچ پوه کی چې چا نه دار غره د څوک مانس کې دي کوم کسان په دې سند کې موجود دي هم د شیتا والنظر په اختلاف رواته ادارویانو په اختلاف کی نظر وساتي خو لو غوري شه د څنګه الفاظ وروړي دوه د شی تروړي نور د شی تروړي والموازنه بین ضبطهم و اتقانهم به چې کوم کسانو ته وګوري دي سند کی کسان دي بلکې دي دیغولکم ضبط اتقان چې په حدیث کې مهارت لري آغا سره کې کمپیریزن کې مقابله موازنه وکي میچینګ وکي ثم الحكم على الروايه المعلول اغنى بعد معلول روایت بن الشوا کې حکم ولګي دي سره پته لګيږي